څوک چې د میلاد شریف په نوم دمتوب کوي، دمې ګډوي، ډولونه وایي، ناروا کارونه کوي، خلکو ته پې تکلیفونه رسوي، هر ناروا کار چې د میلاد شریف په پروګرام کې چېرته په مقدس ځمکه کېږي، ټولو نه لوی مخالف اول ځای مونږ ټول مخالف یو د دغې نارواو کارونو. که دا ډولونه ناجایز کارونه ابل اوس په ملتان کې یوه ښایسته جینۍ یوه هره ډمه به ورته ووایو، ځکه چې حیاداره بیبي خپل مخ نه ښکاره کوي. مسلمانانو زنانه چاته مخ نه سر توروي، چې مسلمانې سر به یې پټي، مخ به یې پټي، په حیا کې به په خپل کور چاردیوالۍ د خپل دفتر او د هر څه د سکول وغیره په چاردیوالۍ به ناستئ په پرده کې. نو دغه ډمه یې چېرته کېنولې ده او بیا تصویرونه په نیټ راغلي دي ټول، وي دا حوره وي نعوذ بالله د جنت په میلاد کې راغلې ده. ښه اوس تاسو دا منئ؟ دا خبره تاسو منئ؟ د دې اول زه مذمت کوم چې څوک هم د میلاد په نوم ناروا کار کوي د میلاد شریف په پروګرام کې، د دې خلکو سره زموږ هیڅ قسمه تعلق نشته، د الله سره هم د دې تعلق نشته، د رسول الله مبارک سره هم تعلق نشته، د یو عالم دین سره هم تعلق نشته، او زموږ ورسره مکمل بایکاټ دی د داسې خلکو، او موږ یې سخت مذمت کوو د دې نارواو کارونو. نو د میلاد شریف دا پروګرام دی، دا کوم ریکارډینګ وشو، تلاوت به کوو، نعتخواني به کوو، او تقریر به کېږي د الله او د رسول کلام د حدیث او د قرآن په شکل کې به بیانېږي، په نظم نثر کې به بیانېږي، صدقه خیرات به کوو، بس د الله ذکر به کوو. دې ته موږ میلاد شریف وایو، دا موږ جایز او مستحب ګڼو. د دې نه غیر چې ناروا څوک کوي، موږ د هغې مخالفت اول زه مخالف یم، او د دې موږ سخت مذمت کوو چې ناروا کارونه څوک په میلاد شریف کې کوي. الله مو د دغې د بدعقیده خلکو نه او الله مو د دغې نارواو کارونه وساته په میلادونو. آمین پرې ووایئ. اوس انشاءالله